یو يهودي سړی مسلمان شو، ایمان یې راوړ، کلمې ویله، نو بیا جومات ته مسلمانانو جومات ته راغلی نو مسلمانانو خو دې سې ناقلاره یو سړي لیدلی و چې هلکه دا خو یهودي دی، د مسلمانانو جومات ته راغلی دی، نو د هغې چپړې یې راواغېستلې او لاړې د یهودو چې کومه عبادتخانه د هغې کې کېغوستلې، پټ یې کړې دي. دا نوی مسلمان چې کوم یهودي مسلمان شوی دا راووت او چپړې وپړې یې کتلې، چپړې پیدا نه شولې، اخر کې لاړې خپله هغه د یهودو چې کوم عبادتخانه وه پخوانۍ هلته چپړې وموندلې، چې کله هلته وموندلې نو بیا یې چپړو ته وویل چې خوار شئ چې زه کله یهودي وم نو تاسو چې کوم دی زه کله مسلمان شوم تاسو یهودیانې شوئ. چپړو ته وویل چې زه کله مسلمان شوم تاسو یهودیانې شوئ، ځکه چې تاسو راغلی سئ د یهودو عبادتخانې ته، زه د مسلمانانو عبادتخانې ته لاړم او تاسو د یهودو عبادتخانې ته لاړئ. نو لهذا مسلمانانو د یهودو عبادتخانې ته مه ځئ، د مسلمانانو عبادتخانې جوماتونو ته راځئ چې دا د الله تعالی